कौमी असासों और फ़ौजी तनसीबात और शहदा की यादगारें हमारी शनाख्त और पहचान है। कौम, अमलाक और ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है और इस अमल में हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। दखलात तो मंजूर है। द अदलियों और द अदालतों और दादी शुक्रिया अदा करो, ज़का शुक्रिया अदा करो चाहे तो माल इंसाफ न दे रखड़े, माल इंसाफ न दे रखड़े, तमाम कौम ने इंसाफ पर खड़े दे मंद अदालतों शुक्रिया अदा करो। दा मशवरा ते कवला ची दगा सी संग ची द अक्सरियत फैसला नन होशवा ची आया दगा दे बाने बा गुजर सेक्रेटरिएट जोड़ो द देना अलावा ची बिया मतलब दे बिल्डिंग मंगा सुमरा मखे तगठो या सदा से दगा कहू आगा बिया ला खबर दा गुजर सेक्रेटरिएट पर लाजिमी जोड़ो मैनेजर से खबर वकड़ला मैनेजर से दगा दे के तकरीबन 464 कनाल जमा का चिदान वहागा जला था जिसे वो दरुणों को नुम्बाने पता दे के इंतकाली इज्मा करा अल्लाह दे वो की चीज़मा काम दगा दे के हर सो जोड़ई हागा बा मतलब दादा चे दगानिश मेन खबर दादा चे लगता जोड़वल वाड़ी बदे बने मेन शे चे दे हागा बिल्डिंग जोड़वल दी नो इंशाल्लाह दागे द पारा बा नक्शा जोड़ो द इंजीनियर पर नक्शा बांधे बा कार कहो द कमेटी न बे पास कहो मंगा वोशो तावान वोशो जो यकीन वका देता वेम के दा यो खकार वोशो हर चाचियों को या जों पर किस्मत के लिए कले दगा हो दा खकार पदे वोशो چې زما قوم یو ځای شدغه دی کې یو بل سړی و چې زمونږ نه په هر لحاظ غټو گورنر صاحب و د هغه ځای وران شوی دی 10 کسان نه دي راوتي او زما قام چې دی هغه راووته او په نره راووته او هغه خپله مقصد چې دی نو هغه یې وکړو پالټۍ ته نه دي کتلي په هغه ټایم کې چا دا نه دي ویلي چې زه په یعنې په پی ټي آی کې ما زما نه به زما مشر خفه شي هغه دغه ته نه دي کتلي خپل غیرت ته کتلي دي په دې کې چې کومې پیسې زه لګوم او د اوسه پورې چې کوم زمونږ مشران دي دوه دي که آینده دپاره بیا د اقام وي چېرې د دغه دوه مشرانو سره موږ نور خلک یو ځای کوو یا دا درې کوو یا څلور کوو هغه د قوم مرضي ده. دا خو زمونږ ګوجر سیکرټریټ غورځېدلی او مسمار شوی په سابقه حکومت کې بیا هغه د هغې موږ عدالت ته کیس لیږلی او عدالت هغه کیس د دې ګوجر قام په حق کې وکړو نو په هغه وجه باندې نن موږ دا خلک ټول راغونډ شوي یو چې په هغې باندې به دوباره موږ هغه ځای چې کم قوم له ورکړی په دې کې ډېرو خلکو داسې وي چې دا ځمکه نه ده ورکړې او دا د ګوجر قام نه ده نو موږ هغې له یو ریټرن ورکړه چې بھئی دا د ګوجر قام دپاره موږ وقف کړې ده 10,000 فوټ ځمکه او دغلته کې زموږ سره 400 کنال ځمکه زموږ په نوم باندې دا حکومت پاکستان د آئین مطابق د قانون مطابق زموږ حق او موږ ته د هغې آئین مطابق د هغې قانون مطابق هغه فیصله یې واوروله نو د هغې فیصلې په بنیاد باندې موږ په هغې کې په 400 کنال ځمکه کې موږ 10,000 فوټه ځمکه د ګوجر قام ته د سیکرټریټ دپاره جوړه کړه. اوس د هغې مشوره ورکوي چې یاره دې قوم څه شی غواړي او موږ به هغې کې بونډ چې هغه به موږ به جوړو په خپل خرج په موږ دې قوم له جوړو. کم وخت کې زموږ ګوجر سیکرټریټ راغوزار شو نو دا یوازې ګوجر سیکرټریټ نه دا د ګوجر قام کور راغوزار کړی او زه هغه مخالفینو ته خبره کوم چې نن ستاسو په مخ دا سپېړه ده چې تاسو وی د ګوجر قام په دې کې حق نشته هم حق زه د ګوجر قام او د عدالتونو د وکیلانو د ججانو صاحبانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه فیصله زموږ په حق باندې وکړه. ټاسي ګروپ د طرفه د 10,000 رنګو اعلان کوم په ګوجر سیکرټریټ کې او د یو لارې سیمټو د زما طرفه اعلان دی دا خاص د الله د رضا لپاره زه په خپل قام مین یم او ټولو هغه مشرانو ته اعلان کوم چې په خوله باندې یو بل ته بشنه باغونه نه ښایو حقیقت نه پټېږي د چا نه چې هر دنیا کې سړی هغه عربیان چې کله خپل بچي ته نوم دي که نه نو یې پلانې او د پلانې زوی او د پلانې قبیلې منګه چې هر څومره بچي پیدا کېږي او هر څومره را پکې عزتمن خلک پیدا کېږي نو په ګوجر قام باندې به مشهور وي چې زمونږ سیکرټریټ وران شوی د وراني نه وروسته الحمدلله د قوم په جدوجهد باندې د نوجوانانو په محنت باندې الله رب العالمین هغه مرحله اوس راوسته
چې ان شاء الله تعالی دوباره د سکرټریټ افتتاح کیږي او دغه افتتاح به ان شاء الله سردار صاحب کوي. خو زه یو څو خبرې کول غواړم، خصوصا د سردار صاحب ته دا ویل غواړم چې سردار صاحب نن نه پس د دې قوم دغه یو اواز دی چې سکرټریټ څومره زر جوړ شي، نو ان شاء الله تعالی دا د زموږ د ټول قوم د زړونو اواز دی. ته به یو کار کې چې نن نه پس نه به د جومات سوچ کې، نه به د مدرسې سوچ کې، نه به د یتیم سوچ کې، نه به د بل څه، ستا ټول فوکس چې کوم دی هغه به په سکرټریټ باندې، ځکه د دې سکرټریټ سره زموږ د قوم جذبات وابسته دي، د سره چې کوم دی زموږ د قوم مستقبل وابسته دی، دا زموږ کور او چې په څه طریقه وران شوی په ظلم او په جبر وران شوی، الحمدلله چې ژوندي قومونه یي او مستقل مزاج قومونه یي او د خپل د هر څه تپوس کولی شي، نو الحمدلله ګوجر یو بهادر قوم دی، منظم قوم دی، د خپل حق تپوس یې وکړو. نن د الله په فضل باندې د پاکستان عدالت موږ د هغه خپل حق واپس راکړو. نن زه تاسو ته مبارکباد پیش کوم، د ملکن ډیویژن ګوجر ته مبارکباد پیش کوم، د ټول پاکستان ګوجر ته مبارکباد پیش کوم چې تاسو نن هغه ورځ الحمدلله چې موږ هغه د سکرټریټ په جوړولو په سلسله کې نن راجمع شوو، نو په دې باندې زه د ملکن ډیویژن غونډ ګوجر قام ته او خپلو مشرانو ته مبارکباد پیش کوم. خدای پاک دله په آخرت کې ورکړي، په دنیا والا ډېر څه ته ورکړي دي او موږ په قوم باندې شندي خو موږ پرې نه پوهېږو. موږ د ده هغه ښه په شا پرېږدو خو بد یې دغه کوو. خدای پاک دې په ده باندې نور هم رحم وکړي. ګوجر قام کې ډېر موخیر حضرات دي. زمونږ د شاهي خاندان سره تعلق لرونکي سردار قوم الحاج رضا خان صاحب ان شاء الله 1 लाख درهم نه ان شاء الله دې به 10 लाख درهم هم لګي. خو زمونږ په دې قام کې ډېر موخیر حضرات دي، که هغه په سعودي عرب کې دي، که هغه په دوبۍ کې دي او که هغه په قطر کې دي. زمونږ ملک ابراهیم صاحب ناست دی چې زمونږ د خاندان په قطر کې الحمدلله په پولیسو کې 10-12 هزار روپۍ چې دی هغه زمونږ د قام خلک تنخواګانې علي. نو زه هم د خپل ټول قام ته درخواست کوم چې ان شاء الله په دې کې به مونږه بڑ چڑھ کر هر یو سړی سالو او د خاندان چې کومه قرباني ورکړې ده ان شاء الله دوی به مخکې هم د دې قام دپاره قرباني ورکوي. عدالت خو زمونږه ځمکه ثابت کړه چې دا ځمکه زمونږ وه او په دې باندې دا بلډینګ هم زمونږ و. دا بلډینګ په کم تعصب سره مات شوی دی، ته دې تعصب تپوس به مونږ ته دې نه کوو که نه به کوو. صرف د الیکشن په دغه باندې خو دا مونږ په مختلفو پارټیو کې هغه خو ظاهر خبره ده چې مونږ به د هغې نه دغه کوو، د خپلې پارټۍ هغه کمپین چې دی هغه به کوو. دا خو که دی زموږ سره روغ یې نوم به یې کوو، که وران یې نوم به یې کوو، خو ته دې تپوس پتې کوو که نه چې زموږ دا بلډینګ تا ولې مات کړی و، په دې باندې چې دا کومې پیسې اوس مونږ لګوو دا پیسې به څوک لګوي، دا به ولې لګي، په کوم جرم کې را مات شوی و. آسمانی تندر خو په دې باندې نو راغورځېدلی. हर एक इलाका को दफ्तर हो, दफ्तर में खामखा उसमें सेक्रेटरी बैठे रहे, उसमें बाकायदा क्लास 4 भी में हो, नो एक साल से सेक्रेटरी नामुद क्या करेगा, नो उसका बस बिल्कुल ऐसे पुराने जिक्र मनसूबा तैयार की हो. जलाता साहब की भी हम शुक्रिया अदा कराएं, अत सरदार साहब की भी शुक्रिया अदा कराएं, अत खुसूसन गुजर यूथ फोरम 10,000 फुट ځمکه عزت سردار سے پورا خاندان ته سلام پیش کوم. دا ګوجر سکرټریټ زمونږ د ګوجر غریب قوم د ترقۍ د پرمختګ دپاره د هغو یو بیټک یو حجره به وي. کله چې ګوجر سکرټریټ نړېدلی و ما ته انتهایي زمونږ قوم ته دوک رسېده. زه په ورسیس په ملیشیا کې ژوند کوم، زما د منیر سره تعلق دی، خو دلته موږ راغونډ شوي یو ټول قوم متفق په یو 1 پوینټ ایجنډا چې صرف د ګوجر د سکرټریټ د تعمیرونو خبره ده. ګوجر سکرټریټ هغه دوباره جوړول او د سردار چې هغه کردار تاسو ته په ډاګه شو، نو زه تاسو ته مبارکباد درکوم. دوستانو، د قوم د یو کشر په حیثیت په یو سیاسي جماعت کې ستاسو نمایندګي کوم او د هغې مشر بلاول بټو په 17 تاریخ باندې راځي خواځاخیلې ته. نو ما ته د پی کې 9 او د پی کې ذمہواریان حواله شوي دي. په هغې کې مختلف میټینګونه چې نن د سحر نه واله د ماسوتنه پورې زمونږ میټینګونه او دا دي. خو ما چونکې ستاسو هغه مینې ستاسو هغه اخلاص دومره مجبوره کړي وو چې هغه پروګرام موږ لږ وروسته کو. باقي زما خو دا خیال و چې زه به په اول کې خپلې خبرې وکړم
او زه به بیا لاړ شم هغه پروګرام ځکه هغه هم یو نمایندګي ده ستاسو خو چونکې ستاسو هغه خوشحالي هغه جذبات چې ما وکاته نو ما ته زما ضمیر اجازت را نه کړو چې زه ستاسو دغه خبرو د اورېدو نه محرومه پاتې شم. سردار صاحب هغه وخت کې دا ویلو چې دا زمونږ ګوجر سیکرټریټ دی دا به زما د قام اساسي دا به زما د قام نه ښایي ملګرو هغه دغه چې ویلو په هغې کې کوم ظلم زیاتی چې شو په هغې کې د ماشوم نه واله د ضعیفې نه واله او د ادنانه د الله پورې په دې ټولو خلکو په دې کې مرګتیاګانې وکړې هغه مرګتیاګانې چې وکړې نو هغه ټولې دنیا ته هغه شو په سوشل میډیا په انټرنیشنل میډیا په دې ټولو باندې خلکو ولیده او ستاسو قوت او طاقت ځکه که دا خلک دي که دا وزرا دي که هر څوک دي که مینې دي که بې دي خو دا زما ستاسو د لاسه دي. مونږ یو اپیل وکړو چېرې پلانکي تاریخه پورې مونږ دې سیکرټریټ ته ورانېدو نه زما خپل هم دغه و چېرې شاید دا د سوات انتظامي وران کړی په دې کې کمشنر ملکنډ ډویژن هم نه خبر وزیر اعلی صاحب خو ډېر د لوی حیثیت سړی دی د قدر وړ دی مشر سړی دی څوک چې مشر شي او د صوبې حکومت حکمراني دا ټول قام د هغه د بچو حیثیت لري زما دا یقین نه و چې وزیر اعلی صاحب به د خپل قام د بچو هغه ینه او هغه خواري رالي او د سوات په سیند بېلارو کوي او په موږ به دا دنیا تنګوي دا یقین زما نه و ما د هغه حده پورې چې کله مونږ ټیم ورکړو چې د پلانکي تاریخه پورې وزیر اعلی صاحب خبر نه دی دی د مهرباني وکړي او دی د راشي سوات له او د خپل قام سره دی په پیزاکټ کې کینی د دې روح د خاورو په ډیران دي کینی او د خپل قام دا دفتر دی واپس بحال کی. وزیر اعلی صاحب دا خبره کړې وه چې ستا په خلړۍ کې 13 ووټه وو که تا 50 زره ووټ اخیستی د ګوجر دی اخیستی دی که تا 10 زره ووټ اخیستی د ګوجر قوم درکړی بل چا نه یې درکړی او زه د خپل قوم په شروع شکریه ادا کوم زما د قوم په شان بادر او نر خلک نشته خو عدالت کومه فیصله کړې ده او بیا سردار صاحب د لیکمه د مخلصتیا او د قوم سره وفادارۍ مظاهره وکړه تاسو ټولو ته یو ځل بیا مبارکي در کوم چې هغو مونږ ته په هر وخت کې د دې خپل قام سره یو مینه کړې ده یو محبت یې کړی دی او هر وخت یې مونږ راغونډ کړي یو په یو پلیټ فارم باندې په یو اواز باندې نن چې مونږ راغونډ یو دا د سیکرټریټ زمونږ د هغه سختې ورځې د خفګان د ورځې د هغې د خوشحالۍ دپاره نن چې مونږ ناست یو دا د خوشحالۍ یو خبره ده. سردار صاحب قوم ته دوه کاله ځای ورکړی دی سیکرټریټ دپاره جوړولو دپاره مونږ په دې خبره باندې خوشحاله یو چې مونږ ګوجر یو په دې وجه باندې چې د لفظ ګوجر د مذهب سره ډیره جوړه رشته ده د لفظ ګوجر د سیاست سره او د ملک او ملت سره ډیره جوړه رشته ده که په دې علاقه کې رسم و روایات او رواج محفوظ دی په دې کې زمونږ بنیادی کردار دی که زمونږ په دې علاقو کې اسلام محفوظ دی په دې کې زمونږ ډیر بنیادی کردار دی که په دې علاقه کې سیاست کیږي او دلته چې کم دینو سیاسي فیصلې کیږي په دې کې زمونږ ډیر بنیادی کردار دی خو افسوس خبره دا ده چې یا زمونږ کمزوري ده او یا د نورو خلکو د څه خلکو تعصب دی چې هغوی مونږ وروستو ساتل غواړي او هغه په دې سیس کې څه نه څه حده پورې کامیاب دي هغه درد او هغه خفګان زمونږ الله تعالی په ځای کړو او نو مونږ د الله مو شکریا ادا کوو او د خپل قوم او شکریا ادا کوم.